السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مانو ګل حسن دی، زه د جلال آباد علاقې اوسېدونکی یم. ملګرو، زما د پیغام هغه ټول مسلمانانو ته دی، کوم مسلمانان چې صحیح مسلمانان دي او خاص کر سنیانو ته، غیر مذهبو ته نه، شیعهګانو ته نه دی. شیعهګان هم ځان د مسلمانانو کافر نه وایي. هغو ته زما د پیغام دی، خاص کر مسلمانان چې هغه اسلام باندې ځان قربانوي. ملګرو، ټیک ټاک خو ډېرو کسانو چې ویډیوګانې وکړې ټیک ټاک باندې، لایکې باندې، چې یاره ګنې دا ګنده شی دی او واقع دی چې ګنده شی دی، بېکاره شی دی. خو زما هغه کسانو ته پیغام دی چې یاره څوک د دې ټیک ټاک او د هغه نه منې کېږي، مجبوره دي او خوښ یې دی ډېر زیاته. نو مهرباني وکړئ چې د اسلام پرچار به وکړئ. د اسلام چې کوم دغه دی د قوانین دي هغه پې شایع کړئ. تاسو وګورئ زیاتره د کوپر او د شیعهګانو دغه پې ډېر زیات سټارټ دي او هغو خپل ایمان او خپل دغه طرف ته ایمان خو پکې شته نه، خپل لکه مذهب طرف ته دعوت ورکوي، خپل بېکاره ویډیوګانې شیر کوي. نو کوشش وکړئ چې تاسو د اسلام په باره کې ویډیوګانې شیر کړئ او د اسلام چې کوم کسان مخالفت کوي د هغې مخالفت وکړئ. کوم کسان چې د ایمان مخالفت کوي، د اسلام مخالفت کوي، د پاکستان او خاص کر د افغانستان چې د کوم اسلامي ملکونو مخالفت کوي د هغې مخالفت وکړئ او د هغې دپاره بار بار ویډیوګانې جوړې کړئ. نو دا به ډېره غوره کاري صحیح ده. او چې څومره دنه کېدی شي نو د هغو خلاف د چا خبره که جهاد کولی شئ، که تبلیغ کولی شئ او که نه ویډیوګانې جوړولی شئ، خو مهرباني وکړئ د هغې خلاف ډېر زیات دغه وکړئ. او چې کوم یو کس، هر یو کس که ستاسو ورسره نفرت وي او که ستاسو ورسره محبت وي، خو چې هغه یو داسې ویډیو شیر کړي، داسې ویډیو وکړي چې هغه د اسلام مبارک ده او لکه اسلام ته ترقي میلاویږي په هغې کې، نو مهرباني وکړئ هغه شیر کوئ او هغه مخکې بوځئ. نو چې څومره کفري ملکونه چې دي، د کفر خلک چې کوم دي او دا وایي چې یاره زه دې دغه وکړم، زمونږ د مذهب دی په خلکو کې عام شي او زمونږ د طریقې نه په خلکو کې عام شي. تاسو وګورئ زمونږ د مسلمانانو یوه طریقه په کافرو کې رانه ده، خو د کافرو طریقې په موږ کې را روانې دي. نو کوشش وکړئ چې په دې ټیک ټاک کې داسې ویډیوګانې جوړې کړئ، داسې طریقې جوړې کړئ. هغه اوس یو څو ویډیوګانې وکړئ په ټیک ټاک کې، خو مې نه دي په غلی کېږي. مې یو څو ویډیوګانې وکړئ چې وایي علي مولا، علي مولا، که نه لکه دا شیعهګان دي چې علي رضي الله عنه ته د چا خبره د خدایتوب درجه ورکوي. نو ټیک ده چې علي رضي الله عنه چې کوم دی نو صحابي دی، خو الله نه دی، پیغمبر نه دی. نو مهرباني وکړئ داسې دغه ویډیوګانې شیر کړئ چې د دې خلکو خلاف ویډیوګانې شیر کړئ. او هغه کسان چې هغه د پاکستان او د افغانستان په منځ کې خپلو کې مخالفت راوړي، د هغو خلاف ویډیوګانې شیر کړئ. مهرباني وکړئ، دا زما تاسو ته اپیل دی. والسلام.